पाकिस्तान 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 प्यारा प्यारा पाकिस्तान प्यारा प्यारा पाकिस्तान प्यारा प्यारा पाकिस्तान प्यारा प्यारा पाकिस्तान खुदा की खास रहमत है ये पाकिस्तान की धरती। मोहब्बत है क़ुव्वत है ये पाकिस्तान की धरती। बहुत कुर्बानियाँ देकर वतन हासिल किया हमने, बहुत कुर्बानियाँ देकर वतन हासिल किया हमने, बहुत कुर्बानियाँ देकर वतन हासिल किया हमने, बहुत कुर्बानियाँ देकर वतन हासिल किया हमने। कई नस्लों की मेहनत है ये पाकिस्तान की धरती। कई नस्लों की मेहनत है ये पाकिस्तान की धरती। खुदा की खास रहमत है ये पाकिस्तान की धरती। मोहब्बत है क़ुव्वत है ये पाकिस्तान की धरती। यहाँ दरिया यहाँ पर्वत यहाँ सागर यहाँ फसलें, यहाँ दरिया यहाँ पर्वत यहाँ सागर यहाँ फसलें। यहाँ दरिया यहाँ पर्वत यहाँ सागर यहाँ फसलें, यहाँ दरिया यहाँ पर्वत यहाँ सागर यहाँ फसलें।
नबी के वतन है सदा हर दिल की आवाज़ दिल की आवाज़ पाकिस्तान जंग د کفر او د اسلام دی دې ته به هر مسلمان ملت کړي چې یو کمزوري انسان ما زما عمر 83 کاله دی د 65 او 71 جنګونه ما دواړه کړي دي اوس هم د کومې د قرآن هم د درېیم جنګ ته تللی او څنګه اخري جګړه استثمار چې کوم دی چې دومره کسان دي چې زه به د هغې سالار یم زه د هندونه نه یېرېږم ګرانو کتونکو چې وخت سره یو بل ملګری ولاړ دی ډېر بیا په جوش کې دی چې زیادې هغې هم تفصیل کوم چې هغې د زیادې په حواله شو اصل د زیادې او د مشهورې زیادې په حواله باندې الحمدلله موږ الله تعالی مسلمانان پیدا کړي یو او دا موږ له یو عظیم نعمت راکړی دی چې موږ له یو آزاد ملک راکړی دی اوس څوک یې نه مني لاړ شي د فلسطین نه تپوس وکړي د بوسنیا تپوس وکړي لاړ شي د کشمیر نه تپوس وکړي لاړ شي د عراق نه تپوس وکړي دا څومره اسلامي ملکونه چې کوم دي دا چې کوم دي دې باندې کمزه ده موږ باندې الله رحم وکړي موږ له یو آزاد ملک راکړی دی موږ د الله تعالی ډېر شکرګزار یو د خپل د مسافرۍ نه د خپل وطن هوا ښه ده هغه کیت دی ښه دی ولې چې خپل هوا خو په وطن کې په انسان باندې لګي که نه زه او دوی د کشمیر په باره کې د هغې مسلمانو وروڼو په باره کې دا وایم چې تاسو یوازې نه انشاءالله دې ته وګورئ دا پښتانه وروڼه ستاسو سره ملګري دي په بار واغان سره ملګري انشاءالله مونږ په جنګ هم کوو مونږ په جهاد تکبیر पाकिस्तान देवाश या कतल को देवाश तो सर ओबल मलगरे चली राजा अमन चेयरमैन हम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ټول اولو د خیر لکو شکریا چې دې زمونږ د خبره رضیه درايانا پاکستان د طرف نه 14 اگست مبارکي تحت الله تقدمنا تاسو مبارکي درکو ومقدار تاسو دې تکلوي او د تحصیل او د تحصیل کاټلنګ یا د کاټلنګ چا د پروګرام کسان ټولې اداري په دغه کې انډر کې یا په صدارت کې بهار او مکرم خان او ایاز دي او د هغې د ټولو ملګري زه د یمن پاکستان د طرف نه او د جمله ملګري چې کوم کسانو نومونه ماله راځي که نه راځي سره شمشور ټیکهدار ټولې شکریان اخلم د جنرل سیکرټري یمن پاکستان په حیثیت سره زه ستاسو مخې ته د دې ملک نقشه د اسلامي مملکت نقشه او د دنیا د سیستم نقشه په دوه برخو کې پیش کوم تاسو ټولو ته سره جمله پولیس د جمله ادارو د جمله CIA د جمله ایجنسو د خبرې سره مرستې سره سره د یمن پاکستان تایید هم ضروري دی نیک سیف الله کیپټن نننی د 14 اگست تقریبا چې چا ارګنایز کړی هغه زموږ د تحصیل کاټلنګ سرکار د یمن پاکستان ملګري د مکرم خان د ایاز د زید الله د شمشل کاکا ټیکهدار لازمر ماما بهار الدین زیردادي سجاد خالدي علي بن سرولاړ امید دي رسوله زمین دي بل علي خان او څومره ملګري دلته کې زما کې نه راځي نو کاټلنګ اسماعیل دی په دې کې پورا تعاون کوي او ډېر زیات دا پروګرام وټاکل او ډېر خوشاله شو چې موږ هر تهوار رمضان کې پېښور کې اسلام آباد کې دوه 14 اگست باندې الله تحصیل کارکن کې کوو هغه د خپل ارګنایزینګ د خپل راوتلو د یمن پاکستان د چیرمن په حیثیت سره شکریا ادا کوم او ډېر مننه کوم او ټول پاکستان ته ټول ملګرو ته د 14 اگست مبارکي ورکوم ورپسې چې کومه خبره یا هندوستان
مداخلات اللي بتشتغل كده نن خبر انا هذا زماني خبر انا موږ باغې باندې وخت مشرانو تاسو دا روان کړی دی سیمینار کتابونه سیمینار دا خبره ورچو او دا اجازه جهاته اظهار دوا دې نسل شو چې لما مرګور ویا مفتي صاحب مولانا صاحب وزیر الله او ریاض دې دا خبره کړه چې د هندو د مرامت را بغیر دا کار نه کیږي د هندو مرامت سره جهاد به سړي تر څو پورې چې په موږ قسمه یو غزا یو سړی د سلمان جنګي او د کفر جنګا ورکیږي کاریږي نو جهاد واجب دی او هغه موږ ان شاء الله کوو هغه غټه خبره دا ده چې تاسو په افغانستان کې وګورئ جهاد لپاره د وسلې د جهاد لپاره د وسایلو ټینګه یو ضرورت دی خدا څخه چې لکه څنګه موږ ته بیانېږي